أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. د الف واو او یا مده په قاعدو کې قاعده پنځمه تنبیه اولنۍ په کومو درې حرفي مقطعاتو کې چې مد کول ښودل شوي دي اکثرو کې خو د منځ حرف مده دی چې د هغې نه پس چرته خو ساکن حرف دی لکه چې میم کې یا مده ده او د هغې نه بعد میم ساکن دی او چرته مشدد حرف دی لکه په لام کې الف مده دی او د هغې نه پس میم مشدد دی او په هغې او په مده باندې داسې ځایونو کې همیشه مد کیږي نو په دوی کې خو مد کېدل د عامې قاعدې مطابق دی. البته په کومو درې حرفي مقطعاتو کې چې د میز حرف مده نه دی لکه کاف ها یا عین صاد کې د عین دی هلته مد کېدل د دې عامې قاعدې موافق نه دي او په دې وجه که چېرې مد ونه کړو نو بیا هم درست دي لیکن افضل هم دا دی چې مد وکړو او دې ته مد لازم لین وایي. حروف مقطعات کې ټول مد دي مد متصل دي مد لازم دي مد واجب دي. اوس په دې کې چې کوم حروف مد دي نو هغې باندې خو مد لازم شو مد واجب شو او مد واجب د سکون اصلي په وجه باندې راغی. سکون اصلي لکه الآن کې چې څنګه شوی دی الآن سکون په لام باندې اصلي دی نو په دغه سکون اصلي په وجه باندې دی کې مد راغی. موږ سره د مد کولو څو سبب دي دوه یو حمزه دی چې کله حروف مده پسې حمزه راشي او دویمه چې کله حروف مده پسې څه راشي سکون راشي ساکن غړندې راشي لکه اولئک ملائکه سمائی نو دا ټول سری د حمزې په وجه باندې مد متصل شو. او بل دی الآن ولا الضالین نو الآن کې چې حمزه راغلی دی حمزه الف زبر آ شو نو ورپسې څه راغلی لام ساکن راغلی دی نو دغه سکون په وجه باندې موږ څه مد کوو په دې کې الآن وو. که حروف مقطعاتو کې وګورئ نو حروف مقطعات هم په دې انداز باندې دي چې یا حروف مد راغلی ده او ورپسې څه دي سکون دی لکه کاف فا موږ څه ساکن وو میم ساکن وو او حروف چې دي نو د په هر حال کې دا ساکن باندې تمام دي. تاسو ما مخکې ویلو کنه چې موږ داسې نه و چې جیما خو نه و کنه که روان تلاوت کو الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ز سین شین داسې خو نه و کنه سینا شینا صادا داسې خو نه و کنه نو مطلب دا شو چې د دې دا ساکن چې دی دا اصلي دی سکون چې دی اصلي دی نو د دې سکون اصلي په وجه باندې به دې کې مد متصل یا مد لازم کیږي. دا خو درې حرفي کلماتو شو حروف شو. اوس ورپسې چې کوم دوه حرفي دي نو هغې کې به څه کوي هغې دپاره قاعده نشته دی بس هغې کې مد اصلي شته مد فرعي پکې نشته دی. مد اصلي څه ته وایي د الف کوم خپل مقدار دی هغه مد اصلي دی او مد فرعي یا اضافي هغه کوم دی هغه چې موږ ورسره یو دوه الفه درې الفه ته جوړ کړو نو دا ورسره مد فرعي دی. بیا نو مد اصلي دا کلمه را که چېرې دا ختم کو لحن جلی به راځي. مثال به څنګه شي لکه لم یولد نه دی واو لري که لم یولد دی وي
نو دغه شانتي چې د ها نه دی کاف ها یا تاسو ما مثال د قاتله درکړو قاتله دی نو تاسو نه جوړ قاتله یا لفظ الله دی الله او تسوي الله توایي ما الف خو الف نه دی ویل شوی الله اکبر دا لحن جلی دا حرام ده دا غلط دی نو چې کوم درې حرفي حرف دی هغه کې مد لازم دی چې کوم دو حرفي دی هغه د پر قاعده نشته مد اصلي به پکې کیږي ها بیا ور سره راغی په دریم نمبر لکه کاف کې د کاف خبرو شو مد اصلي شو مد لازم شو او د ها او د یا خبرو شو اوس ورپسې عین راغلی دی نو عین کی یا سری یا ایلین ده یا سری یا ایلین ده عین اوس د حروف مقطعات په وجه باندې د عین کې کوم لین دی او په لین کې قصر اوله دی بیا ورپسې توسط دی بیا ورپسې طول دی لکه چې لنډ ویل شي بیا ورپسې اوږد ویل شي خیر دی چې بیا د لوی ویل شي بیا خیر دی خو بهتره پکې سره قصر دی بهتر پکې سری قصر دی نو د دای قصر په وجه باندې بدی حروف مقطعات کی قصر دی کې اوله نه وي دی کې وسوي طول به اوله وي لکه څنګه چې د لفظ الله د لام قاعده خلاف قاعده چلیږي د لفظ الله د پروال چیرې تفخیم غټواله د لفظ الله نو دا خلاف قاعده دی نو دغه شانتی عین چې کوم دی نو دا به هم دی ځکه خلاف قاعده چلیږي د عام لین سره به د دې مقابله نه کیږي دا به د مد سره راغلی دی او په حروف مقطعاتو کې راغلی نو لہذا دا به سوي دا به اوږد ویل کیږي ها طول سره به ویل کیږي نو څنګه بشي کاف ها یا عین صاد طول کې به طول کې دي شي نو عین خلاف قاعده دی کې به طول کیږي په حروف مقطعاتو کې یعنی هلته مد کېدل د دې عامه قاعده موافق نه دي او په دې وجه کې چې مد او نکړو نو بیا هم درست دی لیکن افضل هم دادی چې مد وکړي شي بهتر به کې سری کتا دا سی وي کاف ها یا عین صاد بیا هم صحیح دی عین صاد بهتر سری چې طول پکې وکړي شي ها عین صاد طول وکړي شي اوس عین کی په اخر کې نون ساکن راغلی دی عین نون ساکن دی ورپسې 15 حروف نه صاد راغلی دی 15 حروف نه صاد راغلی دی نور پسې حرف یرملون دی نور پسې حروف حلقی شته او نور پسې باش دی نو سبا کیږي دی کې به هم اخفا کیږي اخفا مع الغنه بری سویه اخفا مع الغنه ده نو څنګه بشي کاف ها یا عین اواز به مکمل خیشوم تلل شي اواز به خیشوم تلل شي الف لام میم باندې شد ولې ویلې دی میم باندې شد ولې ویلې دی چاته یاد دی الف لام را الته شد نشته لام میم باندې شد ولې دی قاعده وایي شوی میم ساکن دی ورپسې بل میم راغلی نو څه کیږي ادغام بکیږي کوم ادغام دی ادغام صغیر مثلین ولې داس کې تاسو نو ویناست ها دا شانتی الف لام را دو حرفی دی را پر را بشي لام کې با مد متصل کیږي بل ورپسې حمیم عين سين
قاف عین دی کې به اخفاوي او سین اخفا اواز به خیشوم تزي په نون کې اور پسې قاف یاسین. تنبیه دویمه کوم حروف مقطعات چې په اخره کې دي په هغوی باندې مد هغه وخت دی چې کله په هغوی باندې وقف وکړو او کچری ما بعد سره یو ځای وایو نو بیا مد کول او نه کول دواړه جایز دي لکه په سورۃ آل عمران کې د الف لام میم سره کچری د لفظ الله یو ځای وایو نو د مد کولو او نه کولو دواړه اختیار دي. سورۃ آل عمران اول کې راغلي الف لام میم الله ورپسې پورا آیت څنګه لري قاری صاحب چاله ورځي الله لا اله الا هو الحي القيوم. اوس دې ځای کې الف لام میم الله میم الله دا هم صحیح ده میم دې ساکن کو او الله دې ځان ته وي لکه څنګه چې تاسو ما وی چې نون والقلم وما يسطرون التکم تا نون ساکن کو حرف مقطع دی وی او بیا دې ورپسې څه وکړل والقلم دې شروع کو دغه شانتي دی ځای کې او یاسین والقرآن الحکیم کې کوم تاسو ما د ادغام طریقه وخوله نون والقلم کې ادغام او د اظهار طریقه دواړه خوله دغه شانتي لفظ الله راغله دی د الف لام میم نه پاس په سورۃ آل عمران په اول کې نو الته بس کې الته دو طریقې دی بیا او طریقې دو دی او په دو کې بیا دو وجې دي درې وجې کول شي طریقه سره چې الف لام میم دی وی الله لا اله الا شروع کا دویمه طریقه سره چې د میم له حرکت ورکا او لفظ الله سره ملاو کا څنګه الف لام میم الله لکه څنګه چې ادغام دی کو مالله شو الف لام میم مالله او په دې مالله کې بیا چې یو ځای وایي په دې کې بیا دوه وجې دي یا پکې طول وکړه که طول توسط او قصر درې وړه وجې پکې بیا جایز دي او دا وجه ولې جایز کیږي دې کې بیا دوه خبرې دي یو وایي چې د حروف مقطعه کې اصل څه دی طول دی اصل سره طول دی اوږدوالی دی الف لام میم اوږد به وایي نو دلته کې به هم دغه شانتي وایي اوږد به وایي الف لام میم الله طول به په طول باندې پاتې شي لفظ او که میم له زبر ورکې نو د دغې زبر اعتبار به نشي کېدی ولې چې قاعده خو دې کې بیا نه جاري کېږي که نه میمه الته کې څه ویل کېږي میمه مالله وکنه میم ته بیا دویم میم چې په میم کې دویم اخیری میم دی ساکن هغې ته زور ورکو نو مالله مونږ وو نو د دغې زور په وجه به دا طول ختمیږي نه د دې زور په وجه به طول نه ختمیږي ځکه چې دا طول پکې اولا دی افضل دی او په دې وجه په یایلین کې هم مونږ طول کو بیا عین کې چې عین کې یایلین دی په هغې کې بیا موږ څه کوو طول وکړو ځکه چې طول په دې کې بهتر دی اعلی دی وړاندې دی لکه څنګه چې همس او شدت هغه خبره ده که نه په کاف او تا کې یاد مو دی بیا هېر کړی دی الله اکبر 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 خو موږ نه وو که نه ولې همس پکې ضعیف دی شدت پکې قوي دی نو د شدت د قوي والي په وجه باندې به څه کېږي دی به ودرېږي او معمولي شان همس په ادا کې نو معمولي شان اواز به له ورتې راشي زیات نه نو دغه شانتي دی کې دا طول چې دی نو دا اولا دی دا پکې قوي دی چې ته پکې طول وکړې نو په دې میم په وجه باندې به دا طول د دې نه ختمېږي نه نو دوه طریقې شوي الف لام میم الله دویمه طریقه الف لام میم الله مالله او الله
او بیا په دې کې طول توسط قصر درې واړه ویلی شي جایز دي خو بهتر سری طول دی پکې ښه چې میم الله داسې وویلی شي. قاعده شپږمه که چېرې د حرف مده نه پس حرف ساکن وي چې د هغې سکون اصلي نه وي. سکون اصلي تاسو ته ما ویلی و که نه؟ سکون اصلي سکون عارضي خبره کړې و که نه؟ سکون اصلي چې په هیڅ حال کې تی نه لر کېږي لکه الآن ولا الضالین عارضي چې د وقف په وجه باندې وي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم روم پورې مونږ رسېدلي تاسو نه بیا ایر شي. وقف کې حرف ساکن کیږي دغه سکون عارضي دی. الحمد لله رب العالمين دا نون باندې چې کوم سکون مونږ وو دا عارضي دی د وقف په وجه باندې دی. که چېرې د حرف مده نه پس حرف ساکن وي چې د هغې سکون اصلي نه وي نو په هغې باندې د وقف کولو په وجه سکون شوی وي او دا ساکن مقابل د هغه ساکن کوم چې په قاعده دریمه په شروع کې ذکر شوی دی الآن نو په دغه مده باندې مد کول جایز دي او نه کول هم درست دي لیکن کول یې بهتر دي لکه الحمد لله رب العالمین باندې او دې ته مد وقفي او مد عارض هم وایي. مد وقفي مد عارض هم وایي. مد وقفي ورته ځکه وایي چې د ودرېدو کې تا ساکن کو او عارض عارضي دی صحیح ده که نه؟ ځکه که چېرې تی الرحمن الرحیم سره یو ځای کې نو بیا به دی نه شي دا سکون به ختم شي. لکه الحمد لله رب العالمین تا داسې ووي نو بیا الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم صحیح ده که نه؟ نو دې ته بیا مد وقفي او مد عارض وایي او دا مد د 3 الفو برابر دی. نو بهتره طریقه داره چې ته په وقف کې ته څوکه په وقف کې ته طول یا توسط کوه نو استاد ساکن به بهتر انداز باندې ظاهریږي. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ورسېدی که نه؟ نو دې سره به سکون بهتر انداز باندې ظاهریږي. او وقف کې خو بهتر تاسو ته ما طریقه ښودلې وه که نه؟ څه به کوئ یو طریقه ساتئ توسط بهترین عمل دی. بهترین عمل سره توسط دی. توسط ونیسئ په وقف کې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بس 2 الف مقدار توسط دا لازم په وقف کې ونیسئ. یو خو به تنګېږئ نه او بل سکون به هم ظاهریږي په اسانه باندې. دا مد عارض دی ښه مد وقفي مد عارض او دا هم د 3 الفو برابر دی او دې ته طول هم وایي او دا هم جایز دی چې د 2 الفو برابر مد وکړو او دې ته توسط وایي او دا هم جایز دی چې بالکل مد ونه کړو یعنی د 1 الف برابر یې ووایو او دې ته او د دې نه کم به حرف پاتې نشي. قصر چې دی دا مد دا سره قصر مد اصلي دی. مد اصلي څه ته وایي؟ 1 الف مقدار او دا که چېرې 1 الف نه کم وای نو بیا به لم یولد جوړیږي. څه به جوړیږي؟ لم یولد حرف نه پاتې کېږي. چې حرف پاتې نه شو لحن جلی راله حرام شو. او وړاندې درېیمه تنبیه وګورئ دې ته قصر وایي چې حرف پاتې نشي نو دا لحن جلی شو. کم از کم یہ مد اصلی مقدار سره د مد اصلی مقدار دا قصر دی. او په دې کې غوره طول دی بیا توسط بیا قصر. زه چې تاسو هم طول توسط قصر نو طول اولا دی ورپسې بیا توسط دی بیا ورپسې قصر دی. او چې درته وایم چې قصر توسط طول نو مطلب دا چې قصر په دې کې اولا دی
توسط بیا په دویم درجه لري او طول بیا په دریم درجه لري. لکه لین کې موږ سو په لین کې وو چې موږ قصر توسط طول دی او په مد کې سری طول توسط قصر دی. او دا هم یاد ساتئ چې په دې دریو کې کومه طریقه اختیار کړي نو د تلاوت ختمېدو پورې د هغې موافق روان اوسئ. توسط دی شروع کو توسط به جاری ساتي، طول دی شروع کو په طول به جاری ساتي. داسې مکوئ چې چرته طول چرته قصر دا بې خونده لګي. او دا مد هم د جایز یو قسم دی، مد جایز دی خدي کی او کوم ځای چې په خپله په مد باندې وقف وي هلته دا مد نه کیږي. لکه چې بعضې خلک په غفوره او په شکوره باندې وقف کوي، چې کوم ځای په مد باندې ته ودرېږي غفورن او شکورن، تنوین د فتحې چې کوم دی د زور تنوین دا به په وقف کې په الف سره بدلیږي او د زیر او د پیغ چې دا په روم سره بدلیږي یا سکون سره بدلیږي. تنوین د زور په وقف کې الف سره بدلیږي، تنوین د زیر او د پیغ سکون سره بدلیږي یا په روم کې بدلیږي. لکه په غفوره او شکوره باندې وقف وکړي او مد کوي، دا بالکل غلطه را. شکورا دا غلطه را. غفورا دا غلطه را. دی کې مد اصلی دی. غفورا شکورا بس مد اصلی دی. ښه درېمه سپاره اوومه رکوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله لفظ الله پر نفسا إلا نون تنوین یا نون ساکن نباد حرف حلقی اظهار بکیگی. نفسا الا وسعها لفظ اللام یا حرف اللام الا کی باریک تیخا وسعها وسعها کی با مد اصلی کیگی. ننم قاعده ہوئی. لها ما کسبت شدت او جهر شدت او همس كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت مكتسبت. ٹھیک شو شدت په کاف او تا کې قوي وي او همس په ضعیف وي. ربنا رابر ربنا لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا لا توانه دیخه لا تؤاخذنا واو لیکل شوی دی خو لیکيږي نه. لا تؤاخذنا تؤاخذ ذال تؤاخذ تؤاخذنا. إن نسينا نون مشدد حرف غنة او إن نسينا ادغام شویر د نون په نون کې ښه. إن نسينا او کم یو مد دی نسينا او منفصل عارض او اخطأنا غلط شوخه اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا تحمل غلط شو ولا تحمل علينا ياي لين علينا إصرا كم يوم مد منفصل إصرا كما سدي إخفاء حملته هو على الذين من قبلنا إخفاء قب با مقلقل. ربنا ولا تحملنا ميم مشدد حرف غنة ميم مشدد आवाज خو کوي کنه. ما لا طاقة لنا به واعف عنا وقفه ستوي دي ځکه وقفه څه شي نه
ایساریدل دي کم از کم یو الف مقدار ایساریدل دي بغیر سا ماتولو وقفه ده وقفه کم از کم 2 الف مقدار ایساریدل دي یو سکته کې به یو الف مقدار ایساریږي یا دواړه یو برابر هم ویلی شي صحیح ده کنه واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ورسيدي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا دا سبب دا ویل کیږي ها یو دی سکتا وقفه کې لګي ساریدل سیوا کو پکار دی او سکتا کې لګ دی کلا بل ران على قلوبهم کلا بل ران دا سکتا را وقفه کې بعد سکتین لغت سیوا ساریږي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت دا ټول په یو ساوي وقفي سره دا طریقه راخه ټول خلک داسې غلط وایي کنه دي کې څوک وقفه نه کوي نه په دې ځای کې کوي نه په هغه ځای ها اوس دا د دعا په انداز سره وای بیا پکې مو وایا واغف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بیا صحیح وای تلاوت کې بیا به تلاوت آداب او خیال ساتي بیا به وقفه لازمي کې ذکر می تاسو ته په دې اخیری آیات کې دغه اجرا وکړه صدق الله العظیم اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين